ریحان صاحب موږ په اسلام آباد کې جلسې کې ملاقات وسو. ریحان صاحب په اسلام آباد په جلسې کې راغلو، هلته چې موږ ملاقات وسو چې برته رالو، موږ دا خبره واورېدل چې ریحان صاحب شهید شول. موږ ډېر صدمه سو، ډېر مې ژړلي دي. دغه ژړا کې موږ بېهوش، زما پلار طبیعت خراب شو، هسپتال ته داخل شو، زما پلار داخل شو، زما د مور طبیعت خراب شو. بیا زما خپل پلار ته وویل چې راځه ځو فاتحه ته، زما پلار موږ دلته راوړل. السلام علیکم ملګرو، دا ماشوم هغه د بلوچستان نه راغلی ده. صرف او صرف دا وایي چې د باجوړ کوم ولس چې دی دیو ته زه یو ریکویسټ کوم چې تاسو کم خپل ووټ چې دی هغه مبارکزیب له ورکئ. که تاسو خیال کلی وي د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړه چې آیا سیټ به چاته میلاویږي، خو کم امکان چې دی هغه دا رنګې دی چې مبارکزیب ته د سیټ میلاوېدو چانس ډیر زیات کم دی. ځکه که موږ وګورو ګلظفر او دا چې کم خپل فیسبوک پیجونو نه کم پوسټونه شیر کوي، نو په هغې کې دا ویلی کېږي هم ګلظفر یو پوسټ شیر کړی دی د فیسبوک د لارې. په هغې کې ویلي دي چې څوک هم دا خپل سیاست کوي او خپل نوم سره د عمران خان تصویر لګوي او هغې له سیټ نه وي ورکړلی، نو وایي د دې خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. اشاره چاته کړې د هغې مبارکزیب ته کړې ده چې آیا دا خپل نوم سره چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف نوم استعمالوي او عمران خان تصویران لګوي او البته هغو ورته سیټ نه ورکوي. داسې یو مطالبه یې کړې ده د حکومت نه. بل طرف ته که موږ وګورو د باجوړ کم عوام چې دی هغه ټول چې کم دی مبارکزیب سره ولاړ دي او وایي چې آیا ریحان صاحب غریب چې کم دی هغه شهید تللی شو، نو د هغې په وجه باندې چې کم دی موږ به مبارکزیب له ټول ووټ ورکوو. او په کار هم دا ده، نو که زما دا ویډیو څوک د باجوړ د سیمې نه ګوري نو هغو ته زه یو ریکویسټ کوم چې ټول راپاسئ او کم مبارکزیب ته چې کم دی هغه ووټ ورکوي او کامیاب یې کوي. ځکه یو غټه قرباني چې کم د هغې ورکړې ده، نو کم دغه معلومات چې وو، کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریکوله. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.